السلام علیکم ګران کتونکو، زه عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. امید در به ساتم چې تاسو ټول به په خیر خیریت سره والله پاک نه مې د غرضو تمنا ده کم مشکلات کم ستونزې چې موږ ته رامخې دي الله پاک چې هغه په خپل قدرتونو باندې حل کړي. څنګه چې تاسو ته معلومه چې موسم یخ شوی دی او د هغې سره سره که موږ مختلف بیماریانې وګورو د هغې رجحان هم تیوا شوی دی او خاص کر بیا په ماشومانو کې. او د بده پیښه زموږ د مرکن ډیویژن انحصار سیدو ټیچینګ هسپتال او سیدو شهید سینټر هسپتال چې دی په هغې باندې دی. د هرې ضلعې نه دلته ماشومان ډېر وړه راوړی کېږي د هغو علاج معالجه کېږي. نو په دغې حوالې سره که موږ وګورو نن سبا چونکې یخني ده او بیا خاص کر د وړو سینې خرابي او هغې ماشومان ته اکثر په ایمرجنسي صورت کې ته دغه سینټر هسپتال ته بوځې او هغو ته ته نیبولایزر کې کم چې د سینې تپ کم تپ چې ورته کېږي هغې د بده پیښه هغه یو پی هغه رالي او یو ماشوم ته لګي او بل ماشوم ته لګي. نو که یو ماشوم ته یا نمونیا یا جنګی یا بل څه بیماري نو چونکې ماشومان خو په مخه د دغې دا کوم ماسک چې دی په دغه باندې ژبه وهي نو هغه صفایي نشتي نه په مریض باندې بل نه په لاحقین باندې بل ماسک د راوړو ضرورت شي خو بس هغه ماسک رالي او بل ماشوم ته لګوي. د هغې د وجې نه چونکې هغه الرېډي بیمار وي خو هغه ماسک ډایرکټ راولي او بل ماشوم ته یې ولګوي. نو د دې له وجې نه هم ډېر زیات د نور بیمارو لګېدو چانسز دي. نو پکار ده چې چونکې نګران حکومت ته سټاپ نشتي د انجکشن دپاره د ستنې دپاره د پټۍ دپاره به ته بهر ته ځې ځان به پټۍ راوړې ځان به انجکشن راوړې ځان به سرنج راوړې. نو پکار ده چې په صحت په حواله سره چونکې نور د هر سره لپاره فنډینګ شي د هر سره لپاره پیسې شي خو چونکې زموږ دغه صحت لپاره پیسې نشتي. نو پکار ده چې نګران حکومت دی هغه هم په دې حواله سره ټول ګامونه پورته کړي او چونکې دلته ډېر زیات خلک چې دی هغه غریب ولس دی او د هغو سره دونه پیسې آمدن نشته چې هغو پرایویټ هسپتال ته راشي. حالانکې سرکاري هسپتال دی خو هغې کې بیا هم هغه ایکسس چې دی هغه کم سہولیات چې دی هغه هم د پرایویټ هسپتال دي چونکې انجکشن به هم ځان رالې ماسک به هم ځان رالې. نو پکار ده چې کم ډاکټران یا کم نرسیان چې دي دغه ماشومانو ته نیبولایزر کوي نو پکار ده چې دغې کې یا تودې اوبه پرتې یا بل څه داسې ډیټال پرته یا ټیشو پیپر پرته چې په ټایم کم از کم هغه ماسک خو پاکوي که نه او بیا دې بل ته لګوي نو هغه به بهتره وي. نو دا یو پیغام مو دا مې شریک کوو چونکې په دې حوالې سره ټول ګامونه زیاتول پکار دی او بیا خاص کر هسپتال انتظامیه هم پکار ده چې په دې حواله سره باندې ګامونه پورته کړي او د عام ولس سره د غریب ولس په صحت سره دې لوبې نه کوي. زه عبدالله شرین بیا ټایم ستاسو نه اجازت غواړم. لوی الله په امان.